مخته د باب تفسیر المشبهات. اوس د مشبهات څه دي د دې ولا وضاحت ته کې تفسیر کوي. وقال حسان بن ابي سنان، حسان بن ابي سنان سیوی ما رأيت شيئا اهون من الورع. سمو دی تقوانا آسان شای نه ده کتل، یعنی تقوا ډېر آسانه پرهیزګاري چوک څه کوي پاریز ګناه نه پاریز کوي. از دین هم آسان شای نه ده کتله چوک وایي ته د څنګه خبرې کې زده آسان شای ده خو ډېر ګران ده. زه به څنګه ځان بچ کوم، ځان به څنګه زه خروانه دنیا کې. نو دا د دې آسانه خبرې زه ته اوس ښایم. دع ما یریبک، پرېږده هغه شیان چې تا په زړه کې شک پیدا کوي. ایله هغه شیانو ته یې ور پرېږده ما لا یریبک چې کوم ته زړه کې شک نه پیدا کوي. بس کوم شي کې د زړه کې شک راتللو، زړه د ورباندې نه راتللو، زړه د په اوبه نه څکلې، بس هغه کار مه کوه. که کوم شي باندې د زړه مطمئن و په سکون و هغه کار بیا کوه. ټیک شوه؟ تقوا آسانه شوه نن. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه، دا لفظ مليكه نه ده مليكه ده، عن عقبة بن الحارث ان امرأة سوداء، دا حضرت سیوریت کی سی وطوره خزوه لیس ان امرأة سوداء وطوره خزوه. نمای علماء خیر ده مختلفه. جاءت درول فزعمت، دی دا دوا غوندې وکړه انها ارزعتهما، ثم تستشدي دیر کړي دي. صحیح ده، یعنی عقبه شوله او د دې ولا ښځه سوه ماغې ته مو شدیر کړي دي. دی عقبه ښځه سوه هغه غنیه نومېدله، حدیثونو کې راغلی. 1 نمبر حاشیې کې اشته ښه یې څه عقبه شوله او د دې ښځه دغو دواړو ته مو شدیر کړي. خو شدیر کې دغو دواړه رضاعي بیا وګرځي خور ته یې وروره د بیا نکاح نه کېږي کړی، یا نکاح به ختمېږي بیا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته دا خبره ذکر کړله. یا فذکر فاعرض عنه، پیغمبر سمونه مخ وړول. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر سم واخندېدو، یعنی تبسم یې کړو، مسکراهټ یې وکړو. د عقبه صاحب ته کله دا خبره دغې ښځې څه ور ورسېده چې ما تاسو ته شودې دیر کړي. نو عقبه راغله پیغمبر سم ته خبره وکړه چې د فلانکۍ ښځه خدمونه داسې داسې یی. پیغمبر سم ورته څخه داسې خبره شوې ده، ته اوس غواړې چې بیا دغې ښځې سره ژوند تېر کړې. ورته وهونه خندېدو که نه، نو بیا خو نه تېرېږي. ځکه قال کیف، څنګه ته ورسره مخ ته وخت تېرول شي. وقد قیل، او دا خبره خو شوې ده چې تا ته شدې دیر کړي. زړه د مطمئن ده په دې باندې، نه مطمئن کېږي که نه. وکانت تحته ابنة ابي ايهاب التميمي، دا عقبه صاحب څه ده دې لاندې کومه ښځه وه، څه نومېدله؟ ابنة ابي ايهاب نومېدله. ښه ابو ايهاب تمیمي صاحب لور وه، هغه دې په نکاح کې وه. ایهاب لاندې څه لیکلی که کتاب په وزنیل شي. ښه اوهاب نه ده، ایهاب ده. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، عائشة صاحبه دا روایت کی کان عتبة بن ابي وقاص، دا عتبة بن ابي وقاص صد عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص، دی خپل ورور ته وصیت کړو. د ورور یې څه نومېدو؟ سعد بن ابي وقاص. ابن ابي وقاص که نه، اوس راولګو عتبه بن ابي وقاص، سعد بن وقاص ورونه وګرځېدو که نه، د ورونو سره کې. دوی ورته څه نصیحت کړو؟ څه وصیت یې ورته کړی د عتبه؟ سعد صاحب ته یې څه ویلي؟ دا یې ورته ویلي ان ابن وليدة زمعه مني، د زمعه څه دی؟ دا یو سړی ده. صحیح ده، دې وله د کومه وینځه د ولیده وینځې ته یې شلوند سره لیکلي که نه جاریه، دی ولا کوم بچای ده. ان ابن زوای څه ده؟ د چا؟ د زمعی د وینځي، مني ده د مانه ده. صحیح ده، دا بیا مو ده بیا که غا شو که نه پیدا شو بیا د سره راواخله، فق بیزه بیا راواخله. صحیح ده. قالت عایشه صاحبې فلما کان عام الفتح، کله د فتح مکی ولا واح شو که نه، مکه فتح شوله ټیک شوه. اخذه سعد بن ابي وقاص، دا مشوم څه د سعد بن ابي وقاص را خستو. وقال مخته دا خبره نوره کې یایي، وقال کې د لاندې دو لیکلي یا که نه، دا دو کوم طرف ته راځي؟ د قال چا په باره کې خبره کوي. قال لاندې دوی لیکلي، سعد لاندې دوی لیکلي. منه دي د قال کې هو ضمیر سعد طرف ته راځي. د سیده د کومې صیغې لاندې 3-4 لیکلي بیا مغز ته ورټچ کوی خبره.
وقال سعد صاحب چې کله د وړ کار وخت به ویلو چې ابن ابي اخي د خو مویاره جوړیږي ځکه چې د دې چوز وای دا عتبا کنه عتبا ذکر شول سیدا قد عهد الی فيه هغه متدی په باره کې وصیت کړو فقام عبد بن زمعه زمعه خو سړی او مغوین زنه د بچا شو کنه د زمعه یو زوای او اغه نه مدلو عبد بن زمعه سیدا عبد بن زمعه نه اغا دی چوز وای زمعه زوای وکنه دا غزوای را پوسیدلو دی زمعه ولا فقال غویل استد سکه سات صاحب دا وړ کا وړی یای سیمو یاره ده د تو یاره نه کیږي اخی دا دی مت شد ورور د زکه دی چوز وای دا دو دی مو پلور وینځ زوای دا کنه وینځ خې دی پلور واکنه زمعه دی پلور ده دی وینځ او سمغه پیدا شو دی معنی ده شی مو ورور شول ته سیمو یاره ده د څنګه خبرې شولې وابن وليدتي ابي او د مودي پلور وینځي بچای دا ولید علی فراشه دیغه په پیراش باندې پیدا شو د پیراش او بستری تل شي کنه مرادونه شد س شو وینځي خمغه پیراش مرل شي سیدا نو ولید علی فراشه د ما په نکاح کې دا فتسا وقا الى النبي صلی الله علیه وسلم ان دا عبد بن زمعه شولو او دا سات سب سودا پیغمبر لسن ته دمو میلا یوړه فتسا وکمنه میلا یوړه ښه وړل تل شي تساوق چې تل شي وړاندې تل شندې نه جوړ سو دا سایق شو تل شي ډرایور تل شي سیدا عربو ته خال لوړ شي به ز سواق خاص تل شي ډرایور تل شي سیدا فقال سعد صاحب دا خبره ک یا رسول الله ابن اخي دا مو یاردا کان قد عهد الی فيه موتا ورور دی په باره کې وصیت کړو فقال عبد بن زمعه استخي سويره مدا اخي د مورد ابن ولید تیبی او د مفلور وینځي بچا د ولید علی فراشی دغه په نکاح په فراش کې ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سنس کله د ظاهر علامات تو وکتلونه د مشوم سو دا چو په سیلوړو عتبا وغیرہ په سیلوړو هم د شیطانورو کسونو په سیلوړو خو عبد بن زمعه ته ویل سو هو لك یا عبد بن زمعه ای عبد بن زمعه د دې تو وی ښا کنه هو لك د چوشولو د دې تو شولو سیدا د دې تو د ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغه نه بعد پیغمبر علی السلام د ټوک په سلاو کړل سیدا پیغمبر علی السلام دا په سلاو کړ الولد للفراش بچای به اخ چته ملويږي سدي چو په نکاح کې خزوي سیدا اگر چې دا بچای دی بل شنو پیدا شوی د خزي غلطي کړي وللعاهر الحجر او کوم سړی په غلطه سره خزي سره ملو شي زناکور تل شي عاهره الحجر هغه ته بکونه ور کول شي کونه وته ور کې څه هنده کونه د سره وسه کونی باندې جوړ شي کوي شخ پنه کوي کنه معنا دا چې هیڅ شی بوته نه مليږي ثم قال للسودا به د سودا بي بي سي دا خو دي زمعه لور وکنه نو سودا ته په کور وسدي بدا دغه مشوم نه پرده نه کوله ویلې ځکه سدو دی چو ورور ثابت شول دی عبد ورور شو کنه شو به نه پرده ویلې کوله اصل کې په دغه ور کې د کوم شکل او صورت وکنه دا عتبہ بن ابي وقاص پسې لوړو سیدا نو ځکه پیغمبر سم په صالح وکړه سیری د مشوم بدی چوي د عبد بن زمعه دی ورور بشمره شي ځکه چې دی افلور په پراش کې پیدا شو دا خو خبر ورته دا څه جوات علامي چو پسې لوړ دی عتبہ پسې لوړ دی عتبہ خبره ده کنه نه سودا به ځکه چې کې دغه مشوم نه به پردا کې ځکه تل ثم قال لسودا تبني سودا تبنتي زمعه ته ویلو نه سعودي بيبي ته زوج النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر سم خزوا کنه چې احتجبي دغه نه ته پردا کوه دغه مشوم نه د تورور اگر چې دا خو چې شدا شکلون شکل صورت کی عتبہ پسې لوړ دخه لما را ځکه چې پیغمبر سم په دی باندې کتل من شبهه صدو مشابه هو چا سره به عتبہ بن ابي وقاص سره به دوی څه پمارا آها دغ کاس سودا بی نو کتلیها حتی لقی الله عز وجل تر دې پرې وفات شول لقی الله څه معنا ده وفات شول وفات تل شي دې کې احتجابي لپاره راوړې سپاردا ونه وکا یو پردا د یو ستر کول دی پردا دی او خلکو نه خزه کوي همدا شي سړی خزونه پردا کوي چې کومې دي ته په نکاح کې جایز وي هغه نه په پردا کوي سیدا چې کومې خزه سره دی نکاح نه کیږي هغه نه پردا بیا نشته ده یعنی مخلصونه خو پر زینه کتل شي سیدا
او یو سطر ده سطر چې شتل شي څه د کوم ځای نه د شارم ولدي که نه دا سړی نه د خپلو په مخ کې رمنډی نه د پردیو په مخ کې صحیح ده دې ته وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي كسي الشعبي ندى ومن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض دا حضرت عدي سیبی دا سړی سودی به اخکار ډیر کول اخکارو له مسالې تپوس کولی وي پیغمبر اسلام نه مې تپوس وکړو د هغه غشي په باره کې معراض څه اخکار ته په پلونو باندې ولګېږي لکه غشي سره ګزار وکړي که نه د تیرا څوکۍ ور ونه لګېږي بلکې پلونو باندې ویر شي هغه نه اخکار وغورځي مړ شي یا راپرېوځي دا څنګه دې ته معراض یل شي فقال پیغمبر علیه السلام وفرمیلو اذا اصاب بحده که دا غشه په تیرو سره ور ولګېږي فکل هغه ځانور بیا خوره که ژوندی و خو بس سړی حلول کړي که ژوندی نه و د مړ شوو کلمه دې یلي خوړلی شي و اذا اصاب بعرضه که پلونو سره ور ولګېږي فقتل جانور ونه مړ شي تو علل کړه نه و هغه ټیمه فرې فلا تاکل هغه بیا ما خوره نه شي خوړل فانه وقیذ دا ځانور شمرلی شي وقیز دې ته موقوز نیل شي وقیز موقوز یوه معنی دا وقیز هغه ځناور ته یل شي په زور سره یې مړ کړي تبۍ سره یې یا تپک سره یې ولي صحیح ده قلت موتل یا رسول الله ارسلو کلبي کله کله زه سپی ورشړت که ارسل معنا ورشړتول صحیح ده کله کله زه سپی ورشړتم وسمي کلمه وربنې بسم الله فاجد معه على السويد كلبا آخر خو اخکار سره چې کله د مو سپی ورسېږي بل سپی دا ورپسې شي هغه تعلیم یافته سپی نه وي او د هغه سړي وله کلمه ورته نه ویلي لم اسمى یا لم اسمي عليهم وربنې کلمه نه ویلي همدا شي ته ولا ادري مو ته څه پاته لګېږي ايهما اخذ سکون سپي د اخکار روانې ولا پاته خو نه لګېږي که نه نه داسې اخکار زه وخورم که ما خورم قال پیغمبر علیه السلام لا تأکل دا شی ته اخکاره بیا ما خوره صحیح ده انما سمیت علی کلبک تو صرف خپل سپي باندې د کلمه یلي و شړتولې ټیم کې ولم تسمي علی الاخر او د بل باندې خو د کلمه نه ویلي شړتولې ټیم کې مخته بل باب دا باب ما یتنزه من الشبهات دا باب د دې بیان کې څه د کوم شبهې ولا شیان د هغونه ځان بچ کول یتنزه تنزه معنا ځان بچ کول وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال أنس ابن روایت مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة پیغمبر علیه السلام یوځای کې یوه کجورې باندې تېر شورې پرېوتلې وه مسقوطه معنا غورځېدلې وه د ونې نه په خپله باندې سره پرېځي هوا سره فقال پیغمبر علیه السلام وفرمیل لولا ان تکونه صدقة که دا د صدقې وله څه نه وه لاکلتها نو مو به خوړلې وه وقال همام سیبی عن ابي هريره ابو هريره نه مخته نقل کړي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال اجد تمره ساقطه على فراشي کدا سی زوا کورن کانا سره غورځېدلې په ما بشتارې باندې صحیح ده مطلب دې خبره چې پیغمبر سم د صدقې ولا د کجوره ویلې نه و خړله